وكتبنا عليهم او لازم کړو په دې باندې فيها په تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په قصاص کې په بدل د نفس کې والعين بالعين او سترګه په بدل د سترګه کې والانف بالانف او پوزه په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او وق په بدل د وق کې والسن بالسن او غاف په بدل د غاف کې والجروح قصاص او نور زخمونه هم دې په بدلی زخمونه هم دې بدلی والا فمن تصدق به نفچا چې معافي کړه په قصاص سره فهو كفاره له دا کفاره ده د ګناهونو ده ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما باغس انزل الله چې نازل کړی الله جل شانه فاولئک هم الظالمون دا کسان دي دوی ظالمان وقفینا على آثارهم او رولغلمغا په نقش قدم د عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم مصدقا تصدیق کوونکی لما بین یدیه دا هغه کتاب چې مخکې دنو من التورات د تورات واتیناه الانجیل او ورقم د انجیل فيه هدى پدې کې هدایت او نور او رڼا ومصدقا او تصدیق کوونکی لما بین یدیه دا هغه چې دنو وړاندې من التورات د تورات وهدى او هدایت او موعظه او وعظ للمتقين لپرهیزګارانو وليحكم اهل الانجيل او ویل مونږه چې فیصله د کوي دا انجیل والا بما انزل الله فيه فاصلنا ذكر الله جل شانه في الانجيل ومن لم يحكم او اغچا فیصله ونکړه بما انزل الله وحكم اغتنا ذكر الله جل شانه اولئك هم الفاسقون دا کسان چې دوی نه فرمان دي سورة المائدة آية نمبر 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون دين مخي آيات مباركة كثير الله جل شانه التوراة ذكر فرمائے چې پدې کې هدایت او رڼا او هغه احکام چې کوم قران مجید کې دي دا په تورات کې هم موجود او ډېر پیغمبرانو د تورات د قانون مطابق فیصله با کول په خلکو کې بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی معظمینا مدینه منوره ته هجرت فرمایي مدینه منوره کې چې کوم يهود آباد او هغه په تورات کې تحریف شروع کړو او دا هغه چې کوم رهبانيين احبار علما د يهود او هغه با د خلقنا مال او دولت واغشتو او په مسائل کې قصاص کې بعد تخفیف راوستو اسانتیا راوستو مالدار د لپاره یو قانون غریب د لپاره بل قانون طاقتور د لپاره یو قانون او کمزور د لپاره بل قانون الله تبارک وتعالى په دې آیتونو مبارکو کې دا وی مذمت بیان فرمایي چې تاسو ته دا ویل شو چې تاسو د الله احکام مبدوي باندې کې تحریف مراولي او چې کوم حدود او قصاص کوم حکمونه الله جل شانه متعین کړی دی دا په عوض کې خلقنا پیسې ما اخلي نن چې کوم آیت مبارکه ده او ورپسې آیتونه مبارکه ده په دې کې الله تبارک وتعالى د قصاص ذکر کوي
چې کوم په تورات کې هم او په قران مجید کې هم دین اسلام کی شریعت محمدی کې هم دا د قصاص حکم دی چې د نفس په بدل کې نفس په وجه کې او دغه سي د سترګې په بدل کې سترګه د پوزې په بدل کې پوزه د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ هغه چې دی استل کېږي دغه سي د هر زخم په عوض کې به د هغې قصاص یعنی بدله دا بغشتل کېږي البته چې کوم صاحب قصاص وي هغه خپل هغه زخم چاته معاف کړي او چې کوم د مقتول وارث وي یا ورثه وي هغوی خپل هغه قتل معاف کړي نو دا د هغوی دپاره صدقه ده د هغوی دپاره کفاره د ګناهونو ده ورپسې الله تبارک وتعالی د تورات نه بعد د انجیل ذکر هم فرمایي د انجیل پنځه خصوصیات الله جل شانه ذکر کوي چې دا د ځان نه مخکینی کتابونو تصدیق هم کوو او په دې کې هدایت هم په دې کې نور هم او په دې کې نصیحت او د لپاره د پرهیزګارانو او فرمایي چې په کار چې د اهل انجیل یعنی عیسایان دوی هم د خپل د انجیل مطابق فیصلې وکړي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې چې کوم عیسایان په نجران کې او په نورو علاقو کې آباد او هغوی سره انجیل هغه نسخه چې کوم موجوده وه په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تشریف وړو بشارت او علامات د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت هغه ټول په هغې کې موجود وو الله تبارک وتعالی هغوی ته هم دا ترغیب ورکوي چې تاسو هم په کار چې د خپل انجیل مطابق تاسو فیصله وکړئ د تورات او د انجیل فیصله بیا دا وه چې د نبي علیه الصلاة وسلام د بعثت نه بعد دا دواړه کتابونه منسوخ شو قرآن کریم د هغوی دپاره ناسخ فرمایي وکتبنا علیهم او لازم کړی موږ په دوی باندې فیها په دې تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس به قصاص کېږي په بدل د نفس والعین بالعین او سترګه په بدل د سترګه کې والانف بالانف پوزه په بدل د پوزه کې والاذن بالاذن او غوږ په بدل د غوږ کې والسن بالسن غاښ په بدل د غاښ کې والجروح قصاص او نور زخمونو کې هم دې بدلې والا نور زخمونه هم هغه بدلې والا دي د هر زخم په عوض کې به بدله مشتري کېږي نو اوس دې کې تفصیل دی قرآن کریم اجمال وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث او سنت او صحابه کرامو اقوال دا د هغې تشریح دي نو چې کله د قرآن او د سنت دواړه خبر روانې دي ته دین اسلام او شریعت محمدی ویل شي ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې کوم څیز تاسو لازمه پیغمبر درکوي هغه مضبوطۍ سره ونیسئ او کوم څیز لازمه پیغمبر تاسو منې کوي هغې نه منې شئ نو چې کله نوې نوې فتنې راوچتېږي او هغوی وایي چې یاره تاسو د هر یو څیز ماته په قرآن کې وښئ تراویح تاسو ماته په قرآن کې وښئ فلانکي څیز ماته په قرآن کې وښئ نو هر څیز په قرآن کې صراحت سره موجود نه وي بلکې دا کوم لمونځونه چې موږ تاسو کوو مازدیګر لمونځ 4 رکعاته دا په قرآن کې نشته دی د سحر لمونځ 2 رکعاته ماسپښین 10 رکعاته دا په قرآن کې نشته دی هر څیز په قرآن کې نه بلکې ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما پیغمبر چې کوم طریقه تاسو ته ښیي هغه مضبوطۍ سره ونیسئ کوم نه تاسو منې کوئ هغې نه تاسو منې شئ اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر یو مبارک سنت هغه په تواتر سره 1445 سال نه په دې امت کې را روان دي او د نبی صلی الله علیه وسلم په یو سنت باندې صحابه کرام خپل سرونه قربان کړي دي د سنت حفاظت کړي دي او په دې امت کې یو اجتماعي طور باندې هغه سنت باندې داسې عمل را روان دي چې د هغې نه انکار هېڅوک هم نشي کولی هغه بېله خبره ده یو چېرته فتنه پرست راوچت شي یو 2 راوچت شي 3 راوچت شي د خپل د شهرت لپاره انکار وکړي یا وایي چې حدیث نه منم یا وایي صحیح سته نه منم بخاري مسلم ترمذي نه منم داسې فتنه پرور چې 2 راوچت شي نو هغې ته اعتبار نه د امت اکثریت ته اعتبار او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمع امتی علی الضلاله زما د امت اجماع او اکثریت دا په ګمراهۍ باندې اجماع نشي کولی نشي جمع کېدی زموږ او ستاسو د امت
دا من حيث الامت دا معصوم دي سرنګ چې انبیاء کرام معصوم وي دا غوینه ګناه نشي کېږي دا سي من حيث الامت اجتماعي تور باندې دا امت چې دا معصوم دي او چې کوم څه باندې په کوم خبره باندې د امت د ټول امت اجماع راشي نو هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی دا امت من حيث الامت معصوم دي دینه دا نشي کېدی چې امت ټول امت په گمراهۍ باندې اتفاق دا نشي کېدی چې 1445 سال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مصلی رسول باندې شل رکعات تراویح مونږ کیږي نن یو دجال را پاسې هغه انکار وکړي یا چې 1400 سال نه په امت کې یو اجماعي عقیده روان وي د امت او یو شیطان را پاسې د هغه انکار وکړي دا نشي کېدی نو دا ټول د گمراهۍ دور دی قرب قیامت دی فتنې دور دی نوی فتنې وروچتيږي یو مسلمان بعد هغه فتنو نه بعد خپل ځان حفاظت وکړي په خپل باندې نو لہذا الله تبارک وتعالى انتهایی مختصر الفاظ کې دا فرمایي چې ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف دا قصاص احکام دي تفصیل په حدیثو کې موجود دي تفصیل د صحابه کرامو مبارکه زندگی کې هغه موجود دي تفصیل د فقهاو په کتابونو کې د فقه په کتابونو کې هغه موجود دي لہذا د نفس په وجه کې نفس په وجه کېږي دا غي د لپاره خپل شرایط دي دا غي د لپاره خپل د قتل د ثبوت د لپاره خپل دلایل وي شواهد وي گواهان وي دغه سي په زخمونو کې دوه تفصیل شته کاغه پوزه دا کاغه سترګه کاغه لاس دی غاښ دی هر یو دی چې دا غي مثال ممکن وي نو دا غي قصاص باغشتل کېږي مثال په تور باندې یو سړی لاس کټ کړی وي د دې زینا نو په قصاص کې بعد د دې جوړ نه دا لاس کټ کول کېږي او په فرض لاس د دې زینا کټ کړی وي نو په قصاص کې دا لاس دې زینا کټ کړی شي نو دا غي مثال ممکن نه دی ځکه په دې باندې گزار وهل شي کې دې شو سره دازې مات شي کې دې دا دازې وسره متاثر شي نو چې کوم قصاص واغشتل شي په بدل کې کداغه زیات زی کټ شو دا چې کوم سړی قصاص لري دا به هغه تاوان وکړي دا یو سړی سترګه چاغستې ده نو که بالکل دا غي مثال ممکن وي نو بیا خو قصاص اغشتل شي او کله دا سينه چې یو سړی یو گزار وانه دا غي سترګه وته او دی وځه قصاص کې بدل لړم نو په بدل کې که گزار ورکړي شي نو دا دوه سترګه لاندې شي نو دا دوباره دا غي وا قصاص اغشتل کیږي دا تاوان بدل اغشتل کیږي دا یو سړی په تندې باندې زخم ولګي دی وځه قصاص لړم نو قصاص که ممکن روانو بیا خو ټیک ده او که داسې نه یو گزار سره د دا ځای شو دی وزم گزار کوم که گزار کو دا غي دا ټول ځای مات شو نو دغه به دوباره دا غي قصاص او بدل وا تاوان واغشتل کیږي نو قصاص په هغه صورتونو کې وي چې کوم کې بدل اغشتل ممکن وي نو چې کوم کې بدل اغشتل ممکن نه وي نو باغې کې قصاص نه بلکې باغې کې صرف تاوان واغشتل کیږي او په فرض دا یو کس وجه شوی دی وارثان عفو کوي معافي کوي یا یو سړی نه لاس کومه ته هغه چې عفو کوي معافي کوي بدل نه علي فمن تصدق به چا چې معافي وکړه په دې قصاص سره فهو كفاره الله نو دا کفاره ده د ګناهونو ده دا غي الله تبارک وتعالى ته بدل ورکړي ومن لم يحكم او چا چې فیصله وکړه بما پاکس انزل الله چې نازل کړی الله جل شانه فاولئک هم الظالمون دا کسان دي ظالمان دي انته کې کافرون ویلو مخکې آیت کې ته ظالمون وي انته کافرون څه کوي چې انته وي د الله جل شانه د حکمونو نه انکار کړو چې موږ د تورات چې کوم قصاص فیصله ده نه منو نو نه منل دا کفر دی دلته کې قصاص منل کېږي خو فیصله کې نه کوي لکه زموږ استاد عدالتونه زموږ استاد معاشره چې موږ قرآن منو ایمان پر وړو او زموږ استاد عدالتي فیصله د قرآن مطابق نه نو فاولئک هم الظالمون دا ظلم دی ظاهر باندې چې د منلو دعوا کو او زموږ عدالتي نظام هغه د قرآن مطابق نه زموږ فیصله هغه د قرآن مطابق نه نو اگر چې موږ انکار خو نه پوښتنه نه منو یې خو عمل کې نه کوو فاولئک هم الظالمون دا ظالمان وخفينا على آثاره او راولو لمونگا نقش قدم د باندې عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام زوی د مريم مصدقا لما بين يديه تصديقون کیو دا کتاب چې مخکې د نو من التوراۃ واتيناه الانجيل او کله موږ د انجیل فيه هدن باغی کې هدایت او نور او رڼا ومصدقا او تصديقون کیو لما بين يديه هغه چې د نو وړاندې تورات کې دا صفات لري دا مخکې ټول کتابونه تصدیق کړي
من التوراة إلى التوراة وهدى أو هداية وموعظة أو وعظ للمتقين لفرزقاران الغفار وليحكم أهل الإنجيل أو بكار دار شيء فيصلي دكوي ويل شو ده جاتا دي أهل الإنجيل ده وليحكم أول من أهل الإنجيل ده بما أنزل الله فيصلي كوي تاسوبا أغسل شنادر كرد الله جل شانه في باقي فإنجيل كي جكم أحكام دي ده مطابق تاسو فيصلي ومن لم يحكم بما أنزل الله أو جاء فيصلون ربا حكم شنادر كرد الله جل شانه فأولئك هم الفاسقون نمتا كسان ده شدوي نفرمان يو إنكار كول ده إنكار سر كافر كي يو سر مني أو داخل مطابق فيصلنا كي فأولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون دا ظلم دي دا فسق وكتبنا عليهم أو لازم كلهم قد باني فيها قد توراة أن النفس بالنفس النفس بقصاص کی ببدل نفس کی والعين بالعين يسترق ببدل استرق کی والأنف بالأنف أو قوزة ببدل قوزة کی والأذن بالأذن أو وقف ببدل وقي والسن بالسن أو غاق ببدل غاق والجروح قصاص أو نور زخمونهم دي بدلي والا فمن تصدق به نبتاج معافيق لبدي قصاص فهو كفارة له تدا كفارة دا گناهون ددا ومن لم يحكم أو جاج فسله نقرا بما باغس أنزل الله جنازل كل الله جل شانه فأولئك هم الظالمون نمدا كسان دي ظالمان وقفينا على آثارهم أو رول علمك فنفش قدم ددا عيسى بن مريم عيسى زويد مريم مصدقا تصديقون كيو لما بين يديه دعا كتاب مخدنه من التوراة إلى التوراة وآتيناه الإنجيل ورقم الإنجيل فيه هدى بديك هداية والنور أو رناوة ومصدقا أو تصديقا لما بين يديه دعا سجد نورانه من التوراة إلى التوراة وهدى أو هداية وموعظة أو وعظ للمتقين للفرزقاران وليحكم أهل الإنجيل أو هو المنقاش فيسليد كوي دا إنجيل ولا بما أنزل الله فيه فأرسلنا ذكر الله جل شانه فالإنجيل ومن لم يحكم أو أغتاج فيسله نقلا بما أنزل الله فحكم أغتنا ذكر الله جل شانه فأولئك هم الفاسقون من ذاك ساند جبينا فرمان دي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه